العالمين. أحمده وأستعينه وأسأله الكرامة بعد الموت، فإنه قد دنا أجلي وأجلكم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. عن الحارث أعور رحمه الله قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أوقد فعلوا؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. نبذوا كتابك وراء ظهورهم، نبذوا كتابك وراء ظهورهم، وتمسكوا بزخارف الهذيان. فالعلم قال الله وقال رسوله، فالعلم قال الله وقال رسوله، وقال الصحابة هم أولو العرفان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. जमाअ इज़्ज़ात व हाज़िरीन मुसलमानान, खुसूसन पदी मजलिस की कसीर तादाद सरा उलमाए किराम, क़ुर्राए किराम तशरीफ़ फरमा दी।
ټولو په خدمت کې زه سلام عرض کوم. د هغې نه بعد یو څو خبرې کول غواړم. اوله خبره دا ده چې کله هم موږ یو اصلاحي مجلس ته راځو نو په یو غرض باندې راتله پکار. هغه غرض د عمل په نیت باندې چې موږ دلته راځو. ځکه که یو انسان سره معلومات ډېر شي خو هغه د انسان معمولات نه وي جوړ شوي، د انسان په عملي زندګۍ کې هغه نه وي راغلی، نو دا انسان تباه و برباد. نو زمونږ د معلوماتو مقصد هغه به معمولات چې څه مونږ واورو نو هغه په خپل عملي زندګۍ کې به پیدا کړو. دویم دا چې هر خبره او هر عمل کوو نو پای کې اخلاص وو. ځکه که مونږ اعمال ډېر وکړو لیکن پای کې اخلاص موجود نه وي نو عند الله په هغه عمل کې وزن موجود نشته. اعمالو کې وزن چې کله په اعمالو کې اخلاص راشي نو لازمي ده چې هر عمل مونږ کوو پای کې نام و نمود دکلاوا شهرت پکې نه بلکې خالصتا لوجه الله. عزیزانو دا مجلس ډېر بابرکته مجلس دی ځکه چې دا د قرآن مجید د اختتام په باره کې دی چې قرآن مجید دې ماشومانو ختم کو. دارنګې هر انسان هر مسلمان د قرآن مجید تلاوت کوي. دا ولې کوي؟ او د قرآن مجید د تلاوت د قرآن مجید د ترجمه ازده کولو مقاصد څه دي؟ اور الله رب العزت په دې باندې یو مؤمن ته یو مسلمان ته په بدل کې صبر کوي. نو عزیزانو قرآن مجید کې الله رب العزت دا مقصد بار بار ذکر کړی دی. سورۃ یونس کې الله رب العزت ارشاد فرمایي یا ایها الناس. اللہ رب العزت خطاب کی یا ایوہ الناس دائن دی فرمائلی چی اے مومنانو، دائن دی فرمائلی چی اے مکے والو، دائن دی فرمائلی چی اے مدنی والو. بلکہ اللہ رب العزت عام خطاب کی یا ایوہ الناس اے تو تمامی دنیا اسیدن کو چاہے کاغو پا مشرق کی چاہے کاغو پا مغرب کی چاہے کاغو مسلمان بھی چاہے کاغو کافر بھی طول تعالی خطاب کی یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاءتکم موعظہ تاکہ سراتا ستا دسیو کتاب راگلے دے چاگدو نصیحتنا ڈک کتاب دے دسیوں منشور راغلے دے دسیوں دستور راغلے دے چکل ماتا پدی کتاب باندی عملو کو نزدمون ستاسو دا پاروا دا ذریعہ دا نجات جوڑشی زمون ستاسو دا بیماریانو دا پارا دا ذریعہ دا شفا با جوڑشی. ذکر اللہ فرمائی قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اے خلقو د نصیحت کتاب راغلی دی لیکن دا دسی کتاب دی چې چا په دې باندې عمل وکړو چا د دې په نصیحت باندې عمل وکړو نو وشفاء لما فی الصدور هغه بیماریانی چې هغه په سینو کې موجود دي کاغو باطنی بیماریانی دي حسد دې بغض ندا تکبر دے دا غیدہ پارہم قرآنی مجید و شفا دا آو کچرتا آگو ظاہری بیماریانی وی لکنن سوا ہر سڑے بیماریانو کے گیر دے نو قرآنی مجید کویا راشا تمام بیماریانی تمام ٹینشنونا ختمی گی نو پا قرآنی مجید سرا ختمی گی. نن عزیزانو ہر یو سڑے پریشان دے ولی پریشان دے زکم دا اللہ کتاب پریخو دے دا قرآن مجید دا تلاوت احتمام نشتے دا قرآن مجید دا مقاصد و دا معانی و ازدقول و احتمام نشتے نو دا دی وجنا ہر انسان پریشان ہے. یو صحابی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ترازی و یا رسول اللہ پریشان ہے
سدوار توخیا چې دا پریشانی الله زما لري کی نن هر یو سره سوچ کیو کی چې پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم خواتا یو صاحب راضی او تپوس کوي یا رسول الله پریشان دس یو علاج را توخیا چې دا پریشانی دې لري پېشي نن ما تارا غلی بلکې زماستا نظر اولن ډاکټر پاتې ثانیاً چکلا مونږه دا یقین شو چې اوس په ډاکټرانو لکېږي نو به مولوی صاحب خواته راځو چې صدم درود تعویذ دار ده نو اولنې نظر هغه په اسباب باندې نه پکا اولنې نظر هغه په الله تعالی باندې پکار دی چې هغه مسبب الاسباب نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دا هغه اولنې نظر هغه په مسبب الاسباب باندې د الله رب عزت په ذات باندې او په قران مجید کې او په احادیثو کې دومره اثر دی چې هغه په بل یو تابعی دی کعب الاحبار رحمه الله هغه فرمایي چې لولا کلمات اقولهن لجعلت اليهود حمار وای چې زده سي کلمات و سحر ما خام کچرته ما هغه کلمات نه ویلې نو دي يهوديان په خپل سیر جادو منتر سره ما نه خرج وکړ زکه په دې شذونه کې الله تاثیر خو دې دي چې دا انسان بالکل دقیق او که یو سړی د مسنون اذکار اهتمام کوي نو هغه باندې د چا جادو د چا سحر بالکل اثر نشي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلا دا هغه تندرستو صحت دیو نبی صلی الله علیه وسلم با اخری 3 سورتونه باویلو 3 ځله سورت اخلاص قل هو الله احد 3 ځله سورت الفلق قل اعوذ برب الفلق او 3 ځله سورت ناس دا وی اوی په خپل لاسونو وی پکو دا غینا بعد با په پورو جسم باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر کو اور چکلا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو نو حضرت پدا اوی او ما با دا خپل لاسونه دا حضرت په پورو جسم باندې دغه کړو نو په قران مجید کې اثر دی نو مونږ تاسو نن پکار دي چې د دې اهتمام دا خدران کار نه دی آسان کار دی زیو صاحب راضی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس تا و یا رسول الله پریشان س کلمات را توخه چې دا پریشانی می ختم شي دا پریشانی می لری شي نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تلقین د دعا کوي چې دا دعا بیا د دې معمول جوړ کا اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی اے زما صحابی داویا اللهم انی اعوذ بك من الهم والحزن اے اللہ تعالی زستا په پناه کې راځم من الهم والحزن دغمنا یوی هم بلوی حزن هغه غم توي چې داغي سبب معلوم وي هم هغه غم توي چې داغي سبب معلومو لکه باز د خلکو پریشانې ته ورته ولې پریشانې سبب څه دی بالکل سبب راته پته نشته اسی ټینشن دی نو دا دعا الله به هغه ټینشن ختم کی چې داغي سبب نه وي معلوم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل اے اللہ تعالی زستا پنا کی رازما من الجبن تبستلینا والبخل دبخلنا وأعوذ بك من العجز والكسل اے اللہ تعالی زستا پنا کی رازما د کمزورتی او سستینا بعض په دې جسم کې سستی پیدا شي کمزوري پیدا شي باوجود د دې چې طاقت وي صحت وي لیکن کور کې پروت دی مانځلا ناراضي ولی زکا په جسم کې سستی غالب شوی دا شیطان په غالب شوی دی نو حضرت دا دعا خپل ثابته چې دا دعا کوا واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من غلبة الدين
وقهر الرجال نن هر یو سړی پریشانۍ کې دی چې قرضې رمنې ډېرې دي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ثابته چې دا دعا ښودلې ده نو دا دعا ویا نو قرضې به هم الله تعالی ختمې کړي. انشاءالله د دې اهتمام به کوو که نه. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي و انسانانو تاسو شفا پس کې ګورئ شفا راشي د الله تعالی په کتاب کې ده. وشفاء لما في الصدور دا قرآنی مجید شفا ده د هغه بیماریانو د پاره چې کوم پسینو کې پرتی دي. کاغو ظاهري بیماریانې دي کاغو باطنی بیماریانې دي. د تمامو بیماریانو د پاره شفا کم کتاب ده قرآنی مجید. نو دا شفا و قرآن مجید علی ثابتېږي چې موږ قرآن مجید زده کړو د قرآن مجید الفاظ زده کړو د قرآن مجید معانی زده کړو. او که چېرته په خپله مونږ نه زده کړي او اوس د عمر مونږ دومره انتها ته رسېدلي چې اوس زمونږ دماغ کار نه کوي نو دا خو کولی شو چې الله مونږ له کوم اولاد را کړلی چې هغه یو نعمت دی په هغوی باندې د الله تعالی کتاب او په دې مراکزو کې په دې مدارسو کې دغه کوشش کېږي هر څه مفت. یو ماشوم چې تاسو کالج کې داخلوئ د هغه څومره فیس وي 1000 2000 3000 لیکن په مدارسو کې فیس هم دومره دی چېرته که ډېرې شي 50 روپۍ او که د دې نه ډېرې شي 100 روپۍ او هغه مونږ بیا په تاریخونو کې په تاریخونو باندې ادا کوو چې اوس زمونږ پلار نشته هغه به راځي او بیا به 100 روپۍ مونږ راکړو او د سکول فیس 1000 2000 د تاریخ نه مخکې مونږ ادا کړي. نو د دې نه معلومیږي چې مونږ په ژبه خو ویو چې زموږ قرآن سره محبت دی لیکن عملي طور باندې مونږ د قرآن مجید نه غافل. هر یو انسان د خپل محاسبه وکړي چې زما څومره محبت دی قاري او عالم سره. صرف محبت دا نه چې ما ته په خولې باندې اظهار وکړو ما ته هغه ته پیزار سم کړو یوازې دا محبت نه دی بلکې محبت دا دی لکه څرنګه چې زما ستا ضروریات وي نو دارنګه قاري عالم چې په جومات کې ناست دی دا سمار نه دی نو د هغه به هم څه ضروریات وي نو ما ته د هغې په باره کې هم سوچو. نو قرآن مجید شفا ده چې دا قرآن مونږ زده کړو او په خپل ماشومانو باندې زده کړو ځکه سبا به ما ته په قبر کې پراته وي لیکن زموږ ستاسو دپاره به کوم عمل درکار وي چې مونږ په یو ماشوم باندې سبق ویلی او هغه دلته بسم الله الرحمن الرحیم وایي چې الله تعالی ستا په هغه نوم باندې شروع کوم چې هغه عامې مهربانۍ والا دی خاصې مهربانۍ والا دی. نو الله رب العزت فرمایي چې ای زما فرشتو دې انسان له عذاب مور کوئ ځکه د ده یو ماشوم هغه قاري ته ناست دی او وایي الرحمن الرحیم الله عام مهربانه دی خاص رحم کوونکی دی نو زما د رحمت دا تقاضا نه ده چې زه د له عذاب. عزیزان دا قدر به مونږ تاسو ته کله پته لګي چې کله مونږ تاسو په قبر. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے دے اذا مات ابن آدم ہر کلا چ انسان وفات شی مرشی انقطع عمله الا من ثلاث د تمام اعمال ختم شی سوا دریو اعمالنا. بل روایت کی راضی یقول ابن آدم مالی مالی بنی آدم ہوئی چی زما مال زما بے لنسو لیکن عزیزانو دادا دو مال ندے بلکہ مال چشے دے ما اکن فافلگ او لبس فابلا او اعطا فاقتنگ وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركو للناس. سيچی اخوڑلا دادا دمال دے سيچی دا اللہ پلار کی ورکڑا ذخیرے کڑا دادا دمال دے کم لباس کی واغستو سوڑی کو دادا دمال دے اور دا دین علاوہ چی کم مالو دولت پریخو دے دے بقبر تلاشی دار سوا رستو شاعت پریتی
حضرت ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وہ انسان دس ترگی چکلا پٹی شي نو د تمام اعمال ختم شي د شهرت ختم شي د نمونه ختم شي د جذبات ختم شي د په خلقو باندې حکم کول ختم شي ایزان سوچ کوي دا د فکر یو مقام دی یو انسان په دنیا کې ژوند دی تور لوی القابات وای لیکن چې فوراً د دې جسم نه روح وته به خلق پنومی نه یادې بلکې وای زرشي لاش چت کوي زرشي مړی تا غسل ور کوي زرشي مړی دفن کوي وتا بخود تا پاجانی تا بخود تا مولي سپي وسورته ولي وای چې مړی دې زرد غسل ور کوي دې کې ما تا ته خبر اشاره ده چې و انسانا ستا تمام القابات و انسان ستا تمام شهرتنا دا په مرګ سره ختميږي نو عمل کا چې هغه ستا د پارا په قبر کې پیدا منوي ځکه سید سليمان نبی رحم الله فرمای چې دنیا کې خو هر یو سړی دی هغه وایي کچرته ما لاندې خبرو کړه نو قوم کې بس پکشم گاونډیانو کې بس پکشم حضرت سید سلیمان ندوی رحم الله فرمای چې دا سوچ او فکر مکوا هغه عمل کا چې هغه ستاسو لپاره په قبر کې مفید ثابت کیږي آپ فرمائی ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے گے ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے وہی پا دنیا کی چی سرنگی جنمی تیر کو پرواہ میں نشتے گے وہی زکا ہگا عمل پکار دے کیا پا قبر کی پکار راشی وہی حیات دو روزہ کانگ کیا عیش و غم مسافر رہے جیسے تیسے رہے وہی دا خویو عارضی جن دے گی چی سنگم تیر شو تیر دیشی اصل جن اگو پس دا مرنا شروع کی گی نو دا پس دا مرنا چکم جن دے کاغا منگا خستا کون وارو نو راگشی پخپل پما شمانی باسی قرآنی مجید ہوئے نو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی چکل انسان وفات شی دا تمام اعمال ختم شی سوا تدریو اعمالنا الا من ثلاث صدقة جاریہ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به اولا نے عمل جارے چید دسیو صدقہ کڑی ہوئی چاگو جاری صدقہ ہوئی جماعتی جوڑ کڑی ہوئی مدرسی جوڑ کڑی ہوئی یو رفائی کاری کڑی ہوئی سبا دے پا قبر کی پروت تے لیکن داگی ثوابو دے مڑی تارسی دویم عمل اولد صالح یدعو لگ آگا معشوم چید پہ سبق ہوئے رہی نو آگا تربیت خشوے نو آگا دا پارا لاسونا اچھتے پل دے مڑی دا پارا دعا گانی کئی نو دے دلتا دعا کئی اور پا قبر کی دی مڑی تارا حق ملاوی گی او علم ينتفع بی یا علمی کڑوی او داگی دا وجنا مخلوقی خدا تفید رسی نو دا سڑے پا قبر کی پروکتے لیکن دتا دا دی اعمالو فیدی ملاوی گی او دمرلوے فیدہ حدیث پاک کی رازی من قرأ القرآن وعمل بما فی البس والداہ تاج یوم القیامہ چاچے قرآن مجید الستل وعمل بما فیہ سچے پا قرآن مجید کیوں پاگی باندے عمل اکڑو یہ دا اللہ حلالی حلالو گڑلو دا اللہ تعالی حرامی حرامو گڑلو مدت وقت اللہ درجات ورکی دی کہ خص شک نشتے گے لیکن البس والداہو تاج یوم القیامہ دا مور و پلار تبا اللہ تعالیٰ پرس دا قیامت باندے یو تاج پسر گئی او بے بل روایت کی رازی کہ آگا تاج با دسی زلیگی لکنور بلکہ ننور نبون داگی رناتی زوی عیزانو کمونگا غوارو چی پا قبر کی زمستاسو دا پارا راحت اور قبر زمستاسو دا پارا دا جنت دا باغ چونے و باغ چے جوڑے شی نمونگ لپکار دی چی پخپل ما شماد باندی
د قرآن مجید الفاظ زدکو د الفاظ نه بعد د قرآن مجید حفظ د هغې نه بعد د قرآن مجید معانی او مقاصد د هغې د زده کولو دپاره الله دا مدارس او دا مراکز پیدا کړي دي چې په دې کې داخل او د دې فایده به دا وي چې یو انسان هغه چې سبا غټ شي نو هغه به د مور او پلار سره د رشته دارانو سره ښه سلوک وي او هغه کې به تهذیب موجود وي. نن مونږ تاسو کې تهذیب نشته، زمونږ ماشومان غیر مهذب دي. د دې بنیادي وجه دا ده چې مونږ دیني حلقو ته خپل ماشومان نه لېږو او دیني تعلیم باندې زموږ ستاسو توجه نشته دی. نو د دې توجه دپاره الله رب العزت دا مراکز پیدا کړي دي. او چې قرآن مجید څوک ووایي نو هغه به د قرآن مجید حلال او حرام پیژني. کوم راتلونکي فتنې چې دي د هغې نه به الله تعالی ټولو لره نجات ورکړي. ما چې کوم روایت ذکر کړی هغې کې حارث اعور فرمایي چې زه یو ځل په جومات باندې تېر وتم، حضرت علی رضی الله تعالی عنه ناست دی. نو ما علی رضی الله تعالی عنه تو فرمایل یا امیر المؤمنین الا ترى الناس قد خافوا في الاحاديث. ما امیر المؤمنین خلق په جماعت کې ناشته لیکن په مختلف گپ شپ کې په مختلفو خبرو کې مصروف دي. نو علی رضی الله تعالی عنہ توي چې واقعي خلق په غلطو کارونو کې مصروف دي، په غلطو خبرو کې مصروف دي، د الله کتاب پرې خو دي. ما تو فرمایل چې هاي امیر المؤمنین. نو حضرت علی رضی الله تعالی ارشاد فرمایلا چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی الا ان ستكون فتنه. اے زما صحابه خبردار شئ، یقینا فتنی راتلونکي دي. نو صحابه کرامو تپوسو کو دې روایت کې راځي چې علی رضی الله تعالی عنہ په خپل تپوسو کو چې اے الله رسولا دا غینا دوتو لار بسوي. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب کې ارشاد فرمایل کتاب الله د الله تعالی کتاب فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم. ذکر الله تعالی په کتاب کې هغه احوال ذکر دي چې کم احوال کم حالتونه د مخکې امتونو تیر شوي دي او هغه خبرونه پکې ذکر دي چې هغه تر ورځ د قیامت پورې به راځي. نو دا کمال صرف یوازې د الله تعالی په کتاب کې دی. نو موږ له پکار دي چې خپل ماشومان هغه په داسې مدارسو کې په داسې مراکزو کې داخلو او په خپل هم د قرآن مجید د زده کړې کوشش کوو. او تاسو د قرآن مجید په باره کې واورئ چې د هغې څومره فضیلت دی، د هغې څومره لوی مقام دی چې ماشوم خو لا پرېږده د هغې مور او پلار ته به الله تعالی په ورځ د قیامت باندې یو تاج په سر کوي او د هغې رڼا د نور د رڼا نه به کیږي. موږ تاسو غواړو که نه چې دا مقام حاصل کړو؟ څوک غواړي لاس اوچت کړي چې دا مقام حاصل غواړو؟ انشاءالله کوشش به کوو که نه چې خپل ماشومان به دې اداره کې داخل شي او یوازې ماشومان به نه داخلو بلکې د هغې نه بعد به د هغوی په باره کې سوچ او فکر وي. دا نه چې صرف ماشوم مې داخل کړو بس داخل شو، بلکې باقاعده لکه څرنګه چې سکول کې ماشوم موږ تاسو داخل کړو باقاعده د هغه نه ټیسټ اخلو ګورو چې دی څنګه دی. دارنګه چې مدرسې ته رالېږي نو د هغه په باره کې هم دا سوچ کوو. نو انشاءالله د دې کوشش به کوو چې سوی الله تعالی په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما
نشته ولا حاجة هي لك رجل إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا الله المسلم لك بيدنا المعافى. يا الله مقبل مقرب من ديانه. يا الله المسلم لك بيدنا محمد بلوت عليك. دمار محمد بلوت عليك. تشهد محمد بلوت عليك. يا الله تعالى المسلم لك بيدنا محمد بلوت عليك. الله تعالى المسلم لك بيدنا محمد بلوت عليك. يا الله تعالى كم شمال القرآن المجيد فنازل باني أقول التوفيق ورقي إذا ترجمة باني بيور التوفيق ورقي القرآن المجيد صحيح درجة سرات استقبال الدبارة كتابنا और علمي مناسب أكثر. الله تعالى تدي والدين دبارة تسبب الإعزاز ورقي. الله تعالى قبر के वाला दे वजना राहतुना नसीब. الله تعالى جسمنا ما شمال السبب कोई टूल الله تعالى زين ورقي. الله تعالى سمرة كسان فاشين يقولون المغفرة نصيب. الله تعالى ذكر أعمالنا أعمال زمود أعزاء نسادين في كم ستار رضا والأعمال. أو دعاء أعمال من مبرر سالي في أستر النرازي والأعمال. الله تعالى ये मजलिस बवासीता में अल्लाह ताला मुताला दुआ और ज़मीन रटूल गुनाहों मुआफ़ की ज़मीन रटूल गुनाहों मुआफ़ की सुमरा कसान और बाशिक ज़िक्र मग़फ़िरत की सुमरा कसान बीमारान की शिफाए का